بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، تانا شاپور په حدودو کې مومند آباد کې یو دوه فریقین چې په یو بل باندې فایرینګ کوي. په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو وایرل شوې ده. ملزمان هم پولیس په دې کې گرفتار کړي دي. وجه سوا چې دوی په یو بل باندې فایرینګ کړي دي، د کې کس هم مړ دي، ملزمان هم گرفتار دي، ستنان پکې زخمیان هم دي. دغه حواله سره مونږه اس ډي پی او چمکني اشفاق خان سره یو تفصیلی ریپورت جوړ کړی دی چې باغی کې دغه ټول سوالات دي چې وجه سوه چې دی په یو بل باندې فایرینګ کړی دی او دی وجلې دی. ګرانو کتونکو، دغه ټول ریپورت تاسو سره په خپل ډیجیټل باندې شیر کوم. اشفاق خان دارا تو وایي چې سورزي مخ کې په سوشل میډیا باندې اوسمه ویډیو وایرل شوې ده چې دوه فریق په یو بل باندې ډزې کوي. نو دا څه کیسه وه؟ مهرباني عنایت بھائی دا چې دو باندې جمعې ورځ باندې په خان غلام چوکۍ حدودو کې وقوع راغلی وه. دې کې سلیمان هلک پکې لګېدلی فکر وفات شوی دی. باقي درې کسان چې د کوم ضیاء الرحمن والا فیملی ده، یو پکې راهګیر دی، درې کسان پکې زخمیان دي، یو پکې موقع باندې وفات شوی دی. پولیس ته اطلاع ملو شوه، موقع ته پولیس لاړل، کیمرې پولیس چک کې، پولیس پکې سټیټ مدیریت کې پکې اف آی آر وکړ، کراس فایر پکې شوی دی. وجوهات دا و چې کوم دا ډیسیز دی سلیمان دی راغلو دی کور ته، د کور نه بیا دی پسې کال شوی دی. دا دوه روریان چې دي بیا راغلي دي. دغه کوڅه داسې چې دوه اړخ نه ورته لارې راغلي دي او بیا دوه روریان په اټ ټایم راغلي دي او دوی باندې فایر کړی دی چې دی خپلو کې یو بل فایر نه لګېدلي دي. نو هغه ویډیوز کې تاسو کتلي دي. یو پکې په موقع جمع شوی دی، دوه پکې چې کوم د فریقین نه دي، ضیاء الرحمن چې کوم د دې رشته دار دي، هغې نه یو کس پرې خوله باندې لګېدلی او سټیبل دی او بل پرې خپه باندې لګېدلی کوم چې مین ملزم دی. ملزمان چې دي یا ګرفتار شوي دي، یو پکې راهګیر هم لګېدلی دی. پولیس پکې تفتیش سټارټ دی. دا فریق چې دواړه خپلو کې دا رشته دار بالکل دا رشته دار وي. دی الریډي دوه خویندې چې دي دې کې واده دي. دا هلک چې دی دی میرنر روریان دي، هغې باندې دوه خویندې واده وي. بل دی رشته کوله خو په دغې باندې دی خفګان راغلی، دله نه ورکوله او داسې انیشیلي دا اطلاعات دي موږ ته چې دا زور زبرستۍ باندې بوتله. بیا د محلې دا خلک راټول شو، دی واپس کو، دی واپسي روانو. دغه ټایم کې پې دي دا روریان دواړه راغلي او دا هلک یې ویشتی دی. اکثر لکه مونږ وګورو اشفاق خان، نو قتل چې کیږي قتل او غیرت، نو هغه هم دغه په عزت باندې کیږي. نو که دلته دا د تره زامن هم دي، د دې مخکې رشته داري هم شوې ده، بیا پکې دا ډزې کیږي، نو دا خو دوی په ناستم دا خبر حل کولی شوه. نو دا د علم کمی دی، د شعور کمی دی چې داسې وجې وارداتې بیا کیږي. برداشت کم هم دی او بل زموږ چې کوم مشران دي، مخکې چې کوم زموږ سیسټم دی خانداني، هغې کې به د مشر ډېر زیات عزت و، حجره کې به کېناستل او هغه مسلې به حل کولې. هغه شیزونو کمی دی. سوشل میډیا دور دی، هر چا سره ټایم نشته، مشران هم هغه رول نه ادا کوي، نو بیا پکې دا مفهوم مخې ته راځي. په کور خاندان کې داسې یو مشر وي یا په علاقه کې چې د دوه کسانو جنگ جګړې یا څه خبرې هغې کینې فوري یې حل کړي، نو دا خو د هغې هم بېغوري خو ښکاري. بقول هغې فیملی هغې وایي چې دی خو موږ ډېر پوه کړی مو، بلکې دې والد صاحب سره موږ بیا ملو شو، هغه هم داسې ډېر هغه ناګواری هغه کو، بلکې د ملزمانو سایډ باندې و. دا هلک چې و د مور هم وفات شوې ده، کوم چې وفات دی او دی مې نزد و. شاید د دې تربیت کې هم لږ ډېر کمی وي، مور پلار هم ول ټایم کم ورکړي او دا کمی پکې وي چې دې حده پورې دی بیا راورسېده چې هغه نور هم مجبور شو چې دې سره یې ډزې وکړي او دې پکې هم مړ شو. اوس چې دې کې کم ملزمان تاسو گرفتار کړي دي، ای خو به هم تاسو اورېدلي، نو رشته دارۍ کې مړې ډزې شوي دي، ستوماني یې شته؟ هغې وایي چې دې حده پورې موږ رسېدلو او چې باقي موږ سره نور سره هغه نه و چې راغه زموږ عزت باندې لاس اچو، زموږ خور یې بوتله په زور باندې، نو دی خامخا دې ته موږ راتلو. خو دواړو فریقین نه پکار و چې کم قانون دی، قانون لاندې کار کړو، دی پولیس ته رپورټ کړو او ثالثه کردار په کې ډي آر سی شته، پولیس هم لګیا دي، مختلف غټ غټ مسلې حل شوي. پکار چې کوم مقامي تاڼۍ ته دې اطلاع کړې وه دا مسلې راوړه، نو انشاءالله حل شوي به. پولیس لګیا دی شپه ورځ منډې کوي، خدمتونو ته د خلکو ناستې، تاسو ته هم په ټیبل باندې 50-60 درخواستونه اوس هم پراته وي.
زیاتره شکایات داسې راشي پولیس ته هغه هم پکې خپل تعاون کوي د خلکو روغه جوړه وکړي څنګه به کول ستاسو چې په هر کلي کې یو مشر به و د هغه به یو پاور یو خبره به وکړه ټول کلي به منله اوس داسې وخت راغلی دی چې څوک د مشر خبره هم نه مني او زیاتره خو مسلې چې کوم راځي په سیول نیچر ډیسپیوټ د ځمکو مسلو کې راځي نو کوم چې زمونږ نظام دی کې مونږ ته هسې لګي چې لږ خلک سپیډي جسټس غواړي خلک وایي زموږ مسله یې زر حل شي سیول عدالتونو نظام ای باندې هم برډن زیات دی مسلې په ای کې هم زیاتې راځي ټایمونه پکې زیات کېږي ای د وجې د قتل و غارت ته خبر ورسي پکار زموږ قانون سازي وشي زموږ اسمبلی کې کوم لیجسلیشن والا ناست دي هغوی ته پکار دي عوامي نمایندګان دي چې دا شي د اسمبلی په فورم باندې اډریس کړي قانون سازي وکړي او دوی له ټایم ورکړي چې سپیډي ریمیډي سپیډي جسټس خلکو ته ملاویږي نو دا شیزونه بیا نه کېږي مونږ که وګورو د دوو فیملیانو منځ کې ټسل دی ډزې شوي دي خلک هم پکې مړه دي زخمیان هم دي پکې اوس پکې دي حوالات کې هم پراته دي نو د دواړو فیملیانې په مصیبت کې نه شوې جذباتي شول چې ډزې نه وې کړې بیا هم لږ صبر کړی وې د صبر پیمانې وسیع کړې وې نو کېدای شي چې د دې مسلې حل راوتې وې بالکل ما څنګه تاسو ته ووایي چې ثالثه کردار پکې مشرانو ادا کړو او ټایمونه خلک برداشت کمې دي مشر تشر عزت ختم دی چې دا کوم زموږ مشیخي معاشرې یا د پښتونولۍ کوم ټریډیشن دی چې هغه موږ فالو کوو نو دا شیزونه میزونه دا به بیا دې هدف ونه راځي چې بیا پکې مړ شي اشفاق خان اخیری کوېسچن تاسو نوم دی چې زموږ په معاشره کې د پښتون پوهه ډیره ده علم ډیر دی شعور ډیر شولو بیا هم داسې کیسونه موږ مخې له راشي چې په یو بل باندې رسا ډزې کیږي یو بل وجلې کیږي څه یو میسج خو به ورکول غواړي تاسو هغه متاثره خلک چې کوم زخمی دي یا په حوالات کې دي یا مړه دي داسې نور خلک چې په دشمنۍ ککړ دي نو څه ښه میسج به ورکول غواړي سر بس دغه رواداري کوي یو بل سره غفو درگذر کوي ورولې لپاره یا د فیملی بانډ ساتلو لپاره به قرباني ورکوي لږ ډېر ځان به دوکه کوي نو بیا ورولي به هم قایموي او دې حده پورې بیا نه راځي چې بیا به ډز ټوپک او دا مړي قتل غارت کېږي پکې یو دشمني چې وشي نو هغه چې کوم ډي ډیولپمنټ کړي د دې د نیکونو نه پلارانو پورې کوم ترقي راغلي کم از کم 100 سال دې وروسته ولاړ شي نو دغه میسج اوسني کله ورکومه چې بالکل پازیټیو دی اوسي د ډز ټوپک د کلچر نه څخه زموږ یو صاحب اس اس پی صاحب اپریشن کومه پالیسی دا پولیس پای کې لګیام دي سوشل میډیا باندې باندې ای مقصد دغه دی چې ټوپک نه زموږ معاشري باندې چې کوم غلط سرغوزي شي د سببو کې نو اې تم دغه میسج ورکو چې ټوپک تماچو نه ځان اوساته او چې فوکس په خپل تعلیم باندې وکړي بس دا یو میسج ګرانو کتونکو ایس ډي پی او چمکني اشفاق خان خبرې تاسو واورېدې همدومره وه چې د غیرت پښتو خبره وه یا د ځمکو تنازوي یو بل ووجلی شي هغه درانه خلک هغه پښتانه خلک چې د مونې محبت نه ډک د پښتون روایات کلچر که مونږ وګورو حجره جومات د هغه یو پوهه چې هغه یو مشر فیصلو کې به قول اشفاق خان نو ټول کلي به منله اوس داسې وخت راغلی دی چې په خپل کور کې یو مشر خبره وکړي نو کشر نه مني همدغه وجه وه چې دی په خپلو کې ناز شوي وو فیصلې هم شوې وي صبر پیماني وسیع وي خو بیا هم حالات کې شیده دومره شول چې په یو بل باندې ډزې وکړي زیاتر مسلې مسایل هم د دې نه جوړیږي یا د ځمکو یا د لین دین یا نورې مسلې او اشفاق خان همدا ووي چې د صبر وسیع پیماني پکار دي صبر و تحمل پکار دی پوهه پکار د مشرانو له پکار دی چې پکې ناسته وکړي سټرګل وکړي او د دې واقعونه مونږ بچ شو چې الته رورو وشتو الته د ترز وشتو په معاشره باندې همدا ویډیوګانې بیا وایرل کیږي یو داسې اثر په غورځي چې وینه سپینه شوه وینه کمزورې شوه هغه پښتون روایت هغه جبې ختم شوې هغه شملې هغه پټکي څه شو چې یو خبره به وکړه او ټول کلي به منله ګرانو کتونکو صبر پکار دی مونږ پښتانه به کله پوهیږو مونږ به یو بل وجنو په دې به زمونږ مسلې حل کیږي حل دا نه دی حل ناسته ده صبر دی چې زمونږ د صبر پیماني وسیع وي یتیمانان شول بچي کونډې شوې ښځې میندې جاړي د هغې بچي مړه شول هم په دغه قتل او غیرت باندې چې موږ د پښتو ټکې روچتو چې موږ پښتانه یو هغه پښتون نن بیا د خپل بچي سر ته هم ناستي او همدغه شان جړاګانې فریادونه موږ ګورو ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان